بسم الله الرحمن الرحيم. قاعدة نمبر 96 لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي. چالانه جایز چې د بل مال بغیر د سبب شرعي نه حاصل کی، د بل مال واخلي او څه شرعي وجه نه چالم نه د جایز. بل تعبيري لا يترع شيء من يد أحد، لا يترع شيء من يد أحد إلا بحق ثابت معروف. مفهوم د قاعده د مخکنی قاعده بشان د انسان کمال له داغه د احترام بیان کړي. مخکې قاعده کې ویلو لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير إلا بإذنه. په ملک د غیر کې تصرف نشي کولای ځکه محترم مال دی. دلته وي اخستلې نشي بلا سبب شرعي ځکه محترم مال دی. څنګه چې د انسان ذات ته احترام ملاو دی دغه شان دغه شخصي ملکیت ته احترام ملاو دی. هکذا شرعي سبب موجود شو به اخستلې شي. غیر شرعي سبب لکه غصب، سرقه، رشوت، دغه شان سود شو، جواری شو، دا ټول غیر شرعي اسباب دي. په دې باندې چې څوک د چانه ملک د چانه مال حاصل کی نو چا چې حاصل کو هغه مالک نه جوړیږي، د چانه چې حاصل شوی دی دا ملک ختم شوی نه دی، برقرار وي. دی وجنه حکم دار چې چا بدغه طریقو باندې د چانه ملک حاصل کو کمالک معلوم وي. مطلب یو سړي چاله 1 لک روپۍ قرضه ورکړي وو 50,000 روپۍ سود یې واخیستلو به نو بس مالک معلوم دی بد فرض او واجب د چې دغه د سود والو روپۍ غته واپس کی. حاکم مالک نه معلوم رسو مسله را روانه ده نبی صدقه کوي. حدیث کې نبی علیہ السلام فرمایي کتاب الغصب مشکات کې علی الید ما اخذت حتى تؤدي، په ید لازمه ده چې اخیستی چې هغه واپس کی. اوس وکړي دي لا يجوز لاحد ان ياخذ مال احد بلا سبب شرعي. اوس د مالک جوړېدو د بار شرعي اسباب څه دي چې هغه په پیژنو چې پته راته ولګي دا شرعي اسباب دي، دا صحیح دي او د دین غیر به صحیح نه. نو اسباب د ملک دوه قسم دي وساله، یو ته اختیاري ویل کی او بل ته غیر اختیاري. به اختیاري دوه قسم معنی دي او غیر اختیاري دوه قسم معنی دي. اول نمبر سبب اختیاري هغه احراز المباحات دي. من ویلو مباح شي زوج محفوظ کی هم داغي څنګه دی حدیث کې دغه شان دی لمن سبقت يده د چالاس شول ورسېدل بس هم داغه دی. البته شرایط دی ولو بیانو به لکه د باران وبدي چا وته لوخه کې خودلو چراله ډک شي بس دا وبد هغه مباح مال له احراز المباحات. غیري مملوکه زنګل له چاتی څنګه لرګي راغوڅ کړه دغه دی راکټ کړه دغه دی دغه شان خپل کمی غایګانی شوی چا راکټ کړی دغه د نهر او دغه شان د کوی چینه نه چا وبراوړلی دغه شان مایان چا سمندر کې ونی ول دغه شان مرغی چا ویشتل شکار چا وکړو بس هم دغه دی. البته د بار دوه شرایط دي. اول شرط ولدا دی چې دغه مباح شی به دا څوک چې احراز کوي د دنه مخکې چا احراز نه کړي، مخکې بچا قبضه نه کړي. نو که چاته مخکې قبضه کړي به خو هغه مالک دی لمن سبقت يده خو هغه دی. یو شرط بګی دا دی چې دا کم شی ته قبضه کول غواړي ستانه مخکې چانه قبضه کړي کني به بداغي. دویم شرط ولدا دی چې قصد تملک هم وي. که قصد ملک حاصلولو نه نو به سره مالک نه جوړیږي. لکه هدايه کې مثال ذکر کړی یو سړی جاله چولې دی وچېدلو د پاره او پاره کې شکار ونه خطلو دا نه دی لکه قصد تملک نه دی کړی بس چې راونی ولو د جال نه هم داغه دی رسو کنه به هغه قصد تملک کړی دی جالي دې د پاره چولې چې ماته ملک چې کم شي گیر شي چې بس مالک شمه مل بیٹیک د به بدا مالکی. دغه شان هدايه کې ګڼ مثالونه ذکر کړی دي. دا روپۍ شیندل شي کنه نو که روپۍ رااله د چا په سر پرې وتله هغه قصد تملک نه دی کړی نو که چا د سر نه ولا رواخست لغې کې پرې وتله او پنځریز دی مثلا
غیږ نه ولر واخیستل هم دغه دی ها کاغه ورته تیار دی معد دی ته مثلا لمن یو ته خوره کړې ده لپې ورته نیولې ده او د په دې لمن کې سره وغورځل به هم د دي پخوا به خلکو په تاسې شیندلي غوزان نو دې هم دغه قصه وکړه تاسو پوهېږئ که نه دو شرط دي نو یو احراز المباحات کې شرط دا دی چې مخکې مل چا احراز نه کړی او دویم شرط پکې دا دی چې قصد تملک وي دویم سبب اختیاري هغه عقد دی عقود سره سره مالک جوړیږي مثلا بیع ده مشتری د مبيعي او بایع د ثمنو دغه شان اجاره کې د منفعت او د اجرت دغه شان هبه کې د شی موهوب له ورزه بسي دویم اسباب غیر اختیاریه دغه وخت کې اسباب اختیاري او دوه قسمه وو اوس اسباب غیر اختیاره د ملک اسباب غیر اختیاره نو هغه کې یعنی هغه شی چې پاغه باندې مل غیر اختیاري تور حاصلېږي دا په دوه قسم دی اول بکی خلفیت ورته ویل کېږي یو کس غیر اختیاري د بل نائب جوړ شي او د یو شی داغه د شی مالک شي لکه یو سړی وفات شي نو داغه زوی دی مثلا نو هغه داغه د طریقې مالک جوړیږي ناغه کې غواړي او کني غواړي ما غیر اختیاري دغه مالک جوړیږي نه خلفیت دی دغه شان زوی نه بس مجموعه ورثایت کوي ټول مالکان جوړیږي او خجی دویم مثال د غیر بل مثال یو خداو کنه چې یو شی د بل یو کس ته بل نائب جوړ شي دویم یو شی د بل شي قائم مقام جوړ شي سړی مالک جوړیږي څه مطلب معنی دی فرمان کتاب تختو غصب کړی دی او هلاک شوی دی نو اوس د کتاب کم قیمت دی ذوات القيم نکی کتاب خو ذوات الامثال دی خو سوی مدسی وای دغه شی کم مثل له ک ذوات الامثال نه یا دغه کم قیمت دی ک ذوات القيم نه اوس دغه مالک شو غیر اختیاري تور من ځکه شی هلاک شوی دی دم د خلفیت نه دی دویم تولد من المملوک یو سړي مملوک شه دی داغه نه کم شی پیدا شو غوای د بچی راوړو غیر اختیاري تورې مالک دی ونه دا هغه میوه وکړلې غیر اختیاري تورې مالک دی دا مسله ختم شوله نو اسباب د ملک دوا اختیاریه غیر اختیاریه هر یو دو قسم شو به اسباب د ملک دغه درجات دي بعضی اسباب قویه دي او بعضی ضعیفه دي اسباب قویه غدي چې سړی مالک جوړیږي بغیر د قضای قاضینا او بغیر د رضای اخرنا لکه یو سړی د چانه مبیع واخستله پیسې ورکړلې نو واسطه مشتری د مبیع مالک شو چې قبضه وکړه بای خو خده کنه ده قاضي فیصله کړی ده کنه ده کړی رسو کنه به رسو دغه شان یو سړی د چانه کور پکړی ونی ولو واستغه د منفعت مالک شو موجر رضا ده کنه قاضي فیصله کړی کنه ده واه موهوب له قبضه موهوب شمانه وکړه مالک شو واهب راضی وکنه قاضي فیصله کړی کنه یو سړي خپل قرض د بل نه وصول کو نو قرض وصولولو سره دا قرض خو مالک جوړ شو مقروض راضی وی کنه او دغه شان قاضي فیصله کړی کنه کړی او دغه شان خزه اولاد او والدین قدرت مسله ده دیو چې خپل نفقه وصول کی نو که قاضي فیصله کړی کني مالکانه جوړیږي او دغه شان د خاوند راضي کني خو بس وصولیت کی دویم نمبر اسباب ضعیفه چاغي کې د مقابل رضا یا د قاضي قضا د ضروري دین غیر سره مالک نه جوړیږي دا اسباب ضعیفه شو قاضي قضا ته یا د مقابل رضا ته کی ضرورت ده دغه مثال ز فرمان تا کتاب هبه کما اوسېتی واپس غواړم رجوع کوم نو رجوع کې مونږ ویلو هبه کې رجوع کله صحیح کیږي چې موهوب له راضي یا قاضي فیصله وکي نو ځل تک یو ضروری دی مالک نه نو رجوع په هبه کې او د شي مالک جوړېدل اسباب ضعیفونه دي دغه شان د مبيع څوک مستحق راشي نو مشتری به د بایع نه خپل پیسې وصولي به د مبيع مستحق وروتلو
ندم ترڅو چې بای نه راځي یا قاضي فیصله نه کړي نو مشتری خپل پیسې د بای نه نشي وصولولی. دیو جن ولا پکار د چې مستحق له په قضا د قاضي ورکه چې رس لانجه جوړ نه شي ورته چې سی ورکړی به ته وی ولې دی ورکولو. دغه شان شفیع چې دی یو شی به تور شفعالی نو دا شفعه هم اسباب ضعیفونه ده یا هو مشتری راضی او تبریب دی یا به قاضي فیصله کوي. همدغه شان قرض خوا چې دی د مقروض نه د خپل حق د جنس نه علاوه جنس اصولي کم حق دی مطلب پیسې پوری دي دا تی غنم اصولي غنم پوری دي دا تی جوار اصولي کتاب تی اصولي نو دې کوم دغه رضا یا د قاضي قضا ضروری ده. خدا مخکینه رایو متأخرین رای ده چې بس مسأله الظفر چورته وي با خپل حق اصولول باندې چې قادر شو اصولول شي اگر چې د جنس نه نوي تفریعات هم ټول شو. بهرحال مم تلک شان غوږ کې دی یو سری معنا فرمان څه شي غصب کو نو لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي بلا سبب شرعي دا مال اخسته. لہذا بدل لازم د کمال باقی رای کی کتاب الغصب کې ویلی او که هلاک شوی زوات القيم قیمت برا کوي که زوات الامثال نه مثل برا کوي. همدغه شان اچھا جی ما د دې فرمان مبیا واخستله او هغه کې صاحب وروتلو پوه شئ ما فرمان څه مبیا واخستله او مثلا بزر روپۍ مانی پغې کې به صاحب ما تخکاره شول وسمال دې کې عیب دی نو فرمان راته ول چې صلح به وکړو دا 200 روپۍ والا مبیا راته مو واپس کوا بطور صلح 200 روپۍ واپس راکړي. وروسته معلومه شول چې به په دې مبیا کې څه عیب نو عیب مې پکې نو بس دا کې روپۍ ما غنه واپس 200 واخستي بلا سبب شرعي مې خستي او ته واپس کوم به پوه شو به. همدغه شان دریم اهم مسله د تقادم د ملیسم دا یو فقهاو کې مشهوره مسله ده چې کله یو سړي په چا باندې حق وي او هغه دعوه نه کوي ډېره زمانه به تېره شي تقادم الزمان چې ورته وایي بیا د هغه حق ساقطېږي. څه معنی حق ساقطېږي یعنې د دعوې حق ساقطېږي بیا نه شي کولی. چا 15 سال ښودلي دي چا 33 سال ښودلي دي او چا 36 سال ښودلي دي. مفتبه رایې دا ده چې یو سړی 14 کالو پورې د خپل حق دعوه ونه کړي نو بس د دې نه اخوا که دعوه کوي دعوه به ساقطوي. مولوي صاحب د دې مطلب دا دی چې قاضي به ورله فیصله نه کوي. د دې مطلب دا نه دی چې د چا سره حق دی د لپاره حلال شو نه دیانتن په هغه باندې به هر حال لازم نه چې ورته ورکړي. ورسره قید دام ولګوي چې کله قاضي ته علم و چې وایي د مدعي حق دی صحیح وایي اگر که دومره زمانه تېره شوي بیا هم ورله فیصله کولی شي. دا شان میراث په باب کې هم دا قصې نه چلېږي که 50 کاله پسې کوي که 80 کاله پسې کوي. دغه شان دا تاخیر چې دی که نه تقادم دا د عذر په وجه رالی عذر ورته ځکه دعوه نه کوله بیا هم دغه حکم دی مطلب به دا قصې پکې نه چلېږي. لنډه دا ده قاعدې سره به یې داسې ولګوم نو که اوس دلته دا کوم مدعا علیه دی د هغه په قبضه کې کوم مال دی بلا سبب شرعي راغلی دی اگر چې دعوه هغه نشي کولی 14 کال نه زیات ټایم تېر شوی دی بیم حق نه جوړیږي واپس تی کې ورته. قاعده نمبر 97 تبدل سبب الملک قائم مقام تبدل الذات. مولوی صاحب د ملک سبب چې بدل شي کنه دا داسي لکه چې حکمن ذات بدل شو نو بدلیدل سبب د ملک دا قائم په مقام د دې چې ذات حکمن ذات د شی بدل شو. بل تعبیر دې تبدل سبب الملك كتبدل الذات تبدل الملك كتبدل العين اختلاف أسباب الملك ينزل منزلة اختلاف الأعيان اختلاف الأسباب بمنزلة اختلاف الأعيان. رسي بكنا مفهوم واضح دي. سبب ملك
مطلب د ملک چې کوم علت دی هغه مخکې تیر شو، اختیاریه او غیر اختیاریه او هر یو دوه قسمه. به تبدل ذات معنی دا نه ده چې دا شی بینهی دغه هغه حقیقت بدلیږي. وای موبایل د حقیقت د دې نه بدلیږي، کزي مالک مو قبل مالکی سبب کې شرایع او کې وای نه حکم اعتبار سره بدلیږي. لکه اوس د فرمان موبایل لذي د غصب کومه کنه دا یو سبب دی، نو ما د بار نه د جایز حکم ته وګوره نه دی جایز موبایل استعمال، او که د موبایل هغه ته واپس کوم په پیسو ایتواله مخبر رضا باندې نو وسو ګوري حکم ادارې چې اوس د موبایل استعمال جایز راسي کنه. دا حکم بدلیدل د دې لکه یې نشه بدل شو. لنډه دا د موږ د قاعده بده سی وایو چې سبب د ملک بدلیدل دا داسې شو چې حکمن هغه عین بدل شو. مخکې بیل موبایل نو جایز، اوس بیل موبایل شو جایز شو. نور موبایل منځ کې ماغه دی خدا بیل وته به اعتبار د دی وایي چې په یو شان حکم بل بیره بل شان حکم. بهرحال مفهوم د قاعده دا دی چې انسان ته یو شی په یو سبب باندې راشي او دغه سبب باندې انسان دغه شی نشي استعمالولی، او ممکن ای چې بل څه سبب وي چې پاغي باندې وتر شي هغه به استعمالولی شي جایز کیږي ورلا. نو که به دغه دویم سبب ورته حاصل شي بس جایز بموي. لکه یو مالدار سړی دی کنه هغه د څوک زکات ورکوي د زکات مال، نو هغه مالک جوړیږي نه جوړیږي. عمدق مال یو فقیر ته دغه مزکی ورکی او فقیر مالک جوړ شي او فقیر راشي به عمدغه مالدار ته ورکی هدیتن مالکی جوړیږي. صحیح ده، ولی سبب بدل شو. راسي به ګوي چې دا هغه شی نه دی کم چې اول کې د ته ملاویدلو به تور زکات ونه جایز، دا بل شی شو سبب بدل شو. یو بیر زکات سبب او بل بیر هدیه ده. خجی مخکې راځي دلیل د قاعده تاسو ټول ته معلوم وي. حضرت بریره رضی الله تعالی عنها پکور کې ورځ نبی له صلوات و سلام داخل شو، الته چیرته دچکه پروت غوخه پکې و په خیدله. نبی له صلوات و سلام مخې ته روټي او سالن راوړلې شو صرف. نو ارشاد یې وکړلو چې دغه تاسو ته په دغه دشکی کې دغه غوخه په نظر نه راځي، معلومیږي کنه دا غوخه خوراک شی دی ښه. نبی له سلام خوخه وا ځینې خلکو د څنوم وی منګه د غیدا صرف سبزی چخوري کیا کہتے ہیں اس کو ویجیٹیرین. یہ فضول لوگ ہیں، یہ جو بھی ہے دراصل یہ سوچ ہندوانہ سوچ ہے، ہندوؤں سے آ چکا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. بہرحال خب فخر مانی ہوئی مخکې راځي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام عرض ناغت نبی علیہ الصلوۃ جواب ورکړل شلو چې د الله رسول دا خو د صدقې غوښه ده او حضرت بریری ته چا صدقه کړې ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته جواب کې فرمایي هو علیها صدقه ولنا هدیه. سیدا غیر بار صدقه دې موږ لرا کې هدیه بشي. د دې نه دا ثابته شول چې التا چې تبدل د ملک سره تبدل د عین راځي حکمن. همدغه غوښه چې کله غیر تراتله ملک سبب یو نو بس ګویا بیل شان غوښه وا به چې نبی علیہ السلام ته بل سبب باندې راتله هدیه سبب بدل شو ګویا حکمن دا غوښه بدل شو لا غفاتنه شو لا پدې پوه شو. البته ما ته بلغه کې یو اهم باس کو بلکې مخکې تقریبا سنه څکړې مو هدايه کې ډیر مزیدار ذکر هم دی. اوس فرمان کتاب دې ما را غصب کړلو ددنه، نو ما د بار د استعمالول خو جایز نه دی کنه. نو به زی سقلین ته پته راغلی ورکم او را کماله او به وی چې هبه کم ورته یا به ور خرڅ کما یا زمانه میراث بتوري میراثي غويسي. اوس وګوري چې کلمه فرمان نه رخصتلو دلته سبب غصبو اوس چې مانه سقلین وړي سبب هبه ده سبب شرا ده، نو بکاردار شي د قاعده موافقه غده بار جایز شي. حالانکه فقها لیکلي دي چې د غصب شی کده کروڑ لاسونه نه واوړي کنه هم ناجایز دی، نه جایز کیږي. به دې قاعده سره څه کو تا کروڑ په کې مازان نه ویل خو ډیر ایدی په کې بدل شي کنه تفاوت د ایدی سره نه بدلیږي حکم یې زوړ بزوړ وي. نو اس قاعده سره څه قاعده کم ځای کې لګي کم ځای کې نه لګي. نو ما ته لګ متوجه شي ونی سي ملکی
شي کې کله خبث راځي خبث به علامه شامی فرمای اعلم ان الخبث نوعان خبث دو نوع دي یو خبث ځان په خپوي کوي یو خبث د عدم ملک دی یو شي کې خبث دا دی چې دا څوک مالک دی دا شرعن مالک دی نه او یو خبث د فساد ملک دی دا څوک چې مالک دی سید مالک دی خو شرعن دا ملک فاسد دی نو هر چې خبث د عدم ملک دی لکه د غصب والا مسله ده دې کې دا قاعده نه چلیږي کله څومره لاسونه کې واوړي راوړي یو به بل خرڅو بل به بل خرڅو بل یو بیا یو شرام نه صحیح کیږي یو کستم نه حلاليږي وایو په دلته قاعده نه چلیږي دویم صورت خبث د فساد ملک چلته ملک وي خو فاسد وي بل دې دوه صورتونه دي کله دا فساد چې دی کنه د چا په وجه چې خبث راغلی دا فساد د عقد په وجه راغلی او کله فساد د غیر عقد په وجه راغلی که فساد د عقد په وجه راغلی لکه شرعي فاسده ده ما د فرمان نه کتاب واخیستلو په شرعي فاسده نه شرعي فاسده کې حکم دار بایع تم مشتری تم شریعت د طرفه چې به تاسو فسخه وکړي بیا ختمه کړي او دا وجوبي حکم دی دا څه ده کنه خو بهرحال شریعت د مشتری قبضه سره ملک د مشتری تسلیمي لہذا که زدا کتاب مخکې په فهم معنی ثقلین معنی خرڅومه نو هغه مشتری له جایز دغه استعمالول شي به ووري ما د فرمان نه کتاب په شرعي فاسده واخستلو دا کتاب که زه استعمالو مدا مرکزی خبره ده نو دې کې زما ملک راغلی دی خو خبث پکې دی د فساد ملک زی استعمالو مال نه دی ټیک حکم راته دا دی چې واپس یې کما خو کما مخکې په ثقلین باندې خرڅ کو او باقاعده میغه ته قبضه ورکړله نو اوس هغه د بار استعمال جایز دی وای نه شو خبره مانی ولی دلته دا خبره چې د شریعت د وجه نه دی زه دغه دویمه بیا کوم ثقلین سره کړي دا دي ختم کم او به دې مبیا واپس اصلي بای فرمان ته واپس کما فقها دغه شان حکم نه لګي او چې دا ذکر کړي مون پرون هدايه کې ویل اجاره کې دا قصه وکړه اقرا کې او چې دا ذکر کړي دا چې کلمه بده ثقلین باندې خرڅ کړل مبیا نو ثقلین مالک شو نو ثقلین بنده د دغه حق په جوړ شو او اوس چې زه د دنه علما او فرمان ته واپس کوم د شریعت حق دی نو بنده حق پامالو د شریعت حق د پاره دا صحیح نه ده بلکې شریعت حق باوندا سي بریدو د بنده د حق خیال بساتو ولی شریعت یعنی الله جل شانو هغه غیر محتاج دی او بنده محتاج د دې د وجن حق د بنده خیال بساتل شغله د فرایض قصه نه کو د سینې چې یو کس ته ایمونز مکه ورکی کا ته دغه خیال ساتي او ته مونږ پرې دی یو هغه فرض دی بل دی بل حق شته دی نه دا چې مونږ پرې ده حق نشته دی چې حق ویاله خبره ده تاسو پیږی کنه برحال مسله دا ده چې کله ما سره نو ما ملک می اگر چې خو یعنی ملکو خو بس پکې نه فساد ملکو نو مال استعمال ټیک نو چې غلم ورخص کړل هغه استعمالي شي شو دلته د قاعده چلیږي تبدل سبب ملکی قائم مقام تبدل ذات ګوي چې دا ثقلین سره کوم مبیه د استعمالي دا د سره غدنه کوم چې ما د فرمان نه په شرعي فاسد اخستي حکمن بدل شو نرسو او دیم فساد ملک چې هغه کې عقد مقد نه راغله او حکم بدل شوی بغیر صد عقد حکم بدل شوی او دویم خبث د فساد ملک چې هغه کې عقد نه سړی مالک شوی خبث هم پکې وي د فساد ملک والا خدا قد پوجه نه لکه یو سړی غیر مال چې دی کنه ادا خپل مال سره خلط کی داسې خلط کی چې تمیز پکې نه کیږي یی د دریم غړي د مال سره خلط کی داسې خلط کی چې تمیز پکې نه کیږي نو امام صاحب رائے دا چې خالد چې دی کنه بستا مالک شو موږ دا په ودیا کې ویلو کې خیلمو خل سره هغه غاصب جوړ شو هغه دا شی مضمون شو ولې دا خداغه شو اوس سوال دا دی
چې هغه د پر استعمال څنګه دی نو درې رائے دي یو دا ده چې بس خالد مالک د استعمالول شي خدا د قران او د حدیث مخالف رائے ده وای پر دې شي څنګه مالک جوړيږي صرف خلد سره دا خو لا يجوز لاحد ان ياخذ مال احد بلا سبب شرعي شو دم او رائے دار چې د سره استعمالول نشي که زمان ورکیم نشي او که زماني ورکړم نشي دام صحیح نه دی وای چې زماني ورکونه به څنګه مالک نه دی نشي صحیح رائے درې مده کچره زماني نه ور مالک خوشو خلد سره استعمالول شي کنه فائدې دی وجدول شي کنه نو که زماني نه ور کړي لا استعمالي ونی شه دم قدرت کې ویلې دي چې کله شی مغصوب چی کنه که خیر می غصب باب کې ویلو نو بس مالک جوړ شول چې هغه پکې تغییر وکړو خو تر څو چې زمان نه ور کړي نو دینه فائدې نشي غستلې قدرت کې وو اګه زماني ورکو بس اوس خپل شو بدل غته ملاو شو اوس استعمالول شي نو دا راي پکې به صحیح ده پوه شول به مخکې راځي تفریعات ما د فرمان کتاب واخستلو صحیح شو به مې بدی فهم باندې خرڅ کو به مې واپس ته فهم نه واخستلو به ما ته بیا کې په دې کتاب کې ښکارا شو چې دا هغه فرمان د وخت نه و زه اوس فرمان ته واپس کول غواړم نه شم ولی اسباب بدل شو اوس خدا کتاب ما ته راغلی نه سبب بدل لري فهم نه مې خسته دي او عیب وجه چې ته بیا واپس کې نه چې څوک دی باید هغه ته به واپس کې اخو بیل ملک چې ما ته راغلی او هغه چې ما فهم باندې خرڅ کو ختم شو اوس دا بیل ملک دی ما ته فهم نه حاصل شو همدغه شان ما ته فرمان کتاب هبه کې راکو نو واهب رجوع کول شي کنه نو ما فهم ته ورکو به فهم نه به پیسو باندې واخستل هغه ما ته واپس هبه کو اوس فرمان رجوع کول غړي نشي کولای ځکه سبب بدل شوی دی دا خو ماته د هبه د هبه په وجه زنه مالک د فهم د هبه په وجه یعنی غنه یا می دغه نه غیست رغه په وجه مالک یم همدغه شان ما پټه خرڅول فهم باندې او فرمان شوفي حقدارو به شوفي ونه کړل لکه ورکی کني کو به منګه اقاله کوله اقاله په حق د ثالث کې به جديدي نو اقالم کول اوس فرمان دوباره شفقه کولې شي د څه وکنه ولی سبب دا په حق د ثالث کې به جدید نو گویا د چې کوم شفقه فریخي واغه بیل ملکو بیل شو حکمن او دا اوس چې شفقه دا بیل دی همدغه شان بل آسان مثال د زکات مسله د مخکې ویلو مالدار ته نشه ورکولای خو غریب ته ملاو شو مالک شو هغه به مالدار ته ورکی مالدار به استعمالول شي به تور هبه کور کوي مخکې راځي قاعده نمبر 98 من استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه څوک چې یو شی بجلته معنی حاصل کی د وخت نه مخکې نو د هغه کوم فواید دي دا غیره محرومیږي کله به عین شي نه محرومیږي او کله به پکې د بازي فواید نه محرومیږي او دغه شان بل تعبیر من استعجل ما اخر والشرع يجاز برده بل تعبیر من استعجل الشيء قبل اوانه ولم تكن المصلحه في ثبوته عوقب بحرمانه من تعجل حقه او ما ابيح له حق دې کوم شی ورته مباح دی قبل وقته على وجه محرم عوقب بحرمانه استعجل یو شی په جلتی او سرعت سره حاصلول قبل اوانه یعنی چې شریعت دغه لپاره کوم وخت مقرر کړی دغه وخت نه مخکې مفهوم د قاعده دا شو یو سره دی یو شی مستحق وي خدای د لپاره د استحقاق د لپاره خپل وخت مقرر وي چې هغه وخت راشي الوب مستحق وي دا سره د سیو کې چې په ناجایزه طریقه باندې د وخت راتلو نه مخکې هغه شی ملک راولي حاصلې نو محروم وبکی دا به دغه شی نه محروم کی یا به تنه ورکو مثالونه کې خبر واضح شي به د دې دوه صورتونه دي کله کله به مکمل تور باندې دغه شی نه محروم شي مکمل لکه یو سره دی او هغه بالفرض خپل بلار ملک للو مسله تاسو سره روانه ده او کړم د مخ کې نو داغه د میراث نه مکمل تور محروم شو او کله کله مکمل نه محروميږي خو بقدر الامکان
د څه فوایدو نه به محرومو. دغه مثال دا دی یوې ښځې د خاوند نه د خلاصۍ دپاره د هغه یو وړوکي ماشومه دویمه ښځه وه هغې له پی ورکړه چې بس د ده نه خلاصه شمه. د دې سره خو د نکاح نه ښځه ووتله که نه حق ورته حاصل شو. نو څه ګورئ من استعجل الشیء قبل اوانه و پې څنګه به ولګو. د نکاح د ختمېدلو 3 اوقات دي، موت دی، خلع ده او یا طلاق دی. دا 3 وړه نه دي راغلي او دا د یو سبب غیر شرعي سبب اختیاري کوي. نو بس دا به اوس مکمل د دې نه محرومولی نه شو چې بس نکاح دې ستا نه ماتېږي. د دې مقصد خدا و که نه دا دې نه ماتېږي او نکاح دې برقراره. البته بقدر الامکان به دا محرومه کوه هغه دا چې عدت په دوران کې نفقه به دې له نه وي. دلیل د قاعدې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي لیس للقاتل من المیراث شیء، مشکات کې ده. او تفریعاتي دا مهدایي مسله ده، بلکې تقریبا قدرې کې ویلي ده یو ښځه دا په دې سوچ باندې مرتد شي چې خاوند سره مې نکاح مات شي او بل چا سره نکاح وکړم واپس به مسلمانه شمه. نو قاعدې موافق خو ټیک ده، بس څه مرتد شوله نکاح ماته شوله مخکې نکاح کوي واپس مسلمانه شوله کولی شي. خو د نکاح د ماتوالي موږ ویلي 3 صورتونه دي، یا به خاوند مري یا به طلاق ورکوي یا خلع ده، او دا په ناجایزه طریقه باندې چې ځان مرتد کوي او د وخت نه مخکې هغه حق حاصلول غواړي دا به محرومه پاتې کیږي. صحیح رایې دا ده چې بس نکاح ماته شوله خو واپس به مجبوره و نکاح به همدې خاوند سره کوي بل سره نه. همدغه شان قدري مسله ده یو سړي مرض الوفات کې خپلې ښځې له طلاق ورکو. نو اوس دا مقصد یې دا و چې دا ښځه د میراث نه محرومه شي، زوج الفار چې ورته ویلی کېږي. نو موږ وایي ښځه که په عدت کې وه او خاوند وفات شو ښځه به میراث وړي. وجه دا ده چې د میراث نه د محروموالي وجه دا ده چې یو هغه کس په میراث نه محرومیږي کوم چې د دې مورث نه مخکې مړ شي. مطلب دا ښځه به میراث نه هله محرومیږي چې د خاوند نه مخکې مړه وی، نو اوس هغه وخت نه دی راغلی او خاوند یې میراث نه محروموي، طلاق یې ورته ورکړو. نو بس عوقب بحرمانه، عدت کې ولا نکاح سرات باقی دی، خاوند مړ شو میراث به ورته میلاویږي. همدغه شان یو وارث خپل مورث قتل کی نو دا به د حق میراث نه محرومیږي، ځکه دغه ګویا چې د نوې مړ کړی د هغه د موت وخت وروستو د بجلتۍ سره په ناجایزه طریقه حاصل کو. خجی قاعده نمبر 99 اخیری قاعده من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه. څوک چې سعی وکي په ماتولو د هغه شي کې چې هغه هم د طرفه تام شوی، یو شی د چا د طرفه تام وي او اوس کوشش کوي چې زه مات کړم نو فسعيه مردود عليه، دغه کوشش دا په بده باندې واپس کیږي. من باشر عقدا او باشر من له ذلك ثم ادعى ما ينقضه لم يقبل ان الشيء دریم تعبیر ان الشيء يعتبر ما لم يعد على موضوعه بالنقض والابطال. مفهوم د قاعده دا دی یو سړی پر رضامندتیا سره د چا سره څه معامله وکړله تام شوله او سره باچیږي ماتهیي، شریعت دته دا حق نه ورکوي چې ماتې دي کې تر څو چې بل نه راځي. اسانه طریقه یو سړي به یې وکړله، مثلا زه په فرمان باندې کتاب ور خرڅوم نو فرمان ویل ما باندې کتاب را خرڅ کا ایجابو، نو هم زما په قبول باندې به تام شوله، ما ویل زه بس قبول مې کړه در خرڅ مې کړو او اوس واپس رجوع کوم نو کوم شی چې ما نه تم شوی هغه ماتوم نشم ماتولی، فسعيه مردود عليه. همدغه شان که د عمل ما د خپله کړی او یا زما څوک قایم مقام وي هغه کړی او زه یې ماتوم، لکه وکیل کړی موکل یې ماته هم نشي. البته دې دپاره یو اهم شرط دی ضروري، هغه دا چې نابالغ ماشوم واقف کچری نابالغ ماشوم خپل مال خرڅ کی، واقف د شی موقوفه نه څه شی خرڅ کی، شی موقوفه خرڅ کی او به ورته رستو ښکاره شي چې دا خو انتهایی ارزان خرڅ شوی غبن فاحش سره، نو بس دیو ته شریعت اجازت ورکړی دی واپسې کولی شي. فسعيه مردود علیه دلته نه ده رسی بي ونیسم خیلی عام طور من
دا خبره کوو چې کله یو سړی دعوه وکړي او د اوسنۍ دعوه او مخکنۍ دعوه کې تضاد وي دعوه به نه قبلېږي د ګواهانو د مدعي په دعوه کې د ګواهانو د شهادت او د مدعي په دعوه کې تضاد وي نه به قبلېږي دواړو ګواهانو خپل منځ کې تضاد وي نه به قبلېږي داسې ده که نه دا ټوله په دې قاعده باندې بنا ده اوس یو بېله سړي دعوه کړې ده مثلا ما دعوه کړې ده چې دا کتاب د فرمان دی اقرار مې کړی دا کتاب د فرمان دی ابې وروسته وایم دا کتاب زما دی نو کله اول مې ویلو کتاب د فرمان دی زما به دې خبره مانی فرمان مالک شوی او دا تام شوی او اوس یې زه واپس ماتو مزم زما دی نه به قبلېږي حق تطبیق کېدلی شو که نه دا مسله مخکې تېره شوې ده لا حجت مع التناقض کې که تطبیق کېدلی شو بس بیا به تطبیق کوو بیا به تناقض له اعتبار نه ورکوو ویلي مو هلته که نه نو هلته موږ اشاره غونته کې کړې وه بیا چې تطبیق کم تطبیق معتبر دی څوک کوئی تطبیق بالفعل ضروري دی چې دا به تطبیق کوي جی ما چې ویلو د فرمان دی اوس ویم زما دی نو دا د هغه و خو بیا یې ما وروستو واخیستلو اوس دا صحیح تطبیق د بالفعل یې وکړو اوس به له اعتبار ورکوو او څوک کوئی نه جي قاضي به بالفعل تطبیق مطالبه هغه نه کوي چې بس قاضي ته محسوسه شوله چې تطبیق امکان کېږي بس کافي ده څو رایې شولې دوه درېیمه رایې داره که تناقض ښکاره او تطبیق پټو بیا به بالفعل تطبیق غواړي او که تطبیق ښکاره بالکل واضح نو بس بیا دې بالفعل تطبیق نه غواړي دغه بالامکان کافي دی همدقه مفتابي رایې ده ګوره ډېره اهمه مسله ده که پوه شوي به تناقض چې کله به دعوه کوو نه به قبلېږي ها که تطبیق ممکن و که نه بالفعل ضروري دی بیا به قبلېږي بس صحیح رایې دا ده که تطبیق واضح و بالامکان کافي دی او که خفي و بس بیا به بالفعل تطبیق کوي تفریحات یې واورئ یو سړي ما وویل چې ما دا کتاب دا د فرمان دی بیا وروسته وایم چې د فرمان نه دی دا زما دی او زه به مخکیني اقرار کې غلط شوی وم نو نه به قبلېږي همدغه شان زه فرمان ته وایم دا کتاب خرڅ که په فهیم باندې او زه ذمهوار یم که نه که څه خوا دې غوو شو زه ذمهوار یم پیسې میسې نه درکولې هغه خرڅ که اوس پې شفه کومه نو شفه کولی شي که نه کولی شي که بایي ذمهوار جوړ شي به یې کولی شي مشتري ته راوړئ فهیم ته وایم دا کتاب تیواله دا کتاب کې خو شوپې نه کېږي یار شو کتاب لرې کوي پلاټ یاد کوي فهیم ته وایم دا فرمان نه پلاټ والا او که څوک مستحق یې راووتلو زه ذمهوار یم او هغې والي او بیا زه خپله شفه کوم نه شم کولی ځکه دا به یو خو زما د ذمهوارۍ په وجه تم شوې ده اوس سعی کوم او پس یې ماتوم نو فسعیه مردود علیه همدغه شان درېیمه تفریح یو وارث راپاڅېږي او طریقه تقسیم کړي د ورثو ترمنځ او بیا ووایي چې ما پکې خپل ذاتي شی تقسیم کړی لهذا واپس یې کوي نه به قبلېږي هغه چې تقسیمول ویم د ده د وجې نه تقسیم تام شوی دی طریقه تقسیم د طریقې اوس دا ماتول غواړي نو فسعیه مردود علیه ښه جي څه مستثنیات ته شته دی بدی به اکتفا وکړو الله جل شانه دې موږ ته دا ټولې قصې یادې کړي چې تر اوسه هم کمې وکړلې بلکې د دې نه دې راته زیاتې یادې کړي بلکې د زیات محنت توفیق دې را نصیب کړي ټول مسلمانانو ته طالبانو ته مولانو ته